الف لام را. الله پوهیږي په معنا د دې حروفو. کتاب دا کتاب چې دی احکمت ډک دی د حکمت نه، آیاته احکامات دی، ثم فصلت بیا په تفصیل سره بیان شوی دی، من لدن زمونږ د طرف نه، حکیم خبیر هغه خدای چې هغه هر یو کار د حکمت نه ډک دی او خبردار دی. الله تعبدو دا چې عبادت به نه کوئ الا الله خدای یو الله به کوئ. اننی لکم منه نذیر و بشیر. پیغمبر علیہ السلام ته ورته ووایه چې بېشکه زه ستاسو دپاره یرونکی یم او زیرې ورکوونکی یم. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. خپل رب ته توبه وباسئ بیا ورته توجه ورکې. یمتعکم چې تاسو له فایده درکړي، متاعا حسنا ښکلې فایده، الی اجل مسمن په دنیا کې، ویؤتی کل ذی فضل فضله او ورکی هر یو فضل غوښتونکي ته فضل خپل. وان تولوا کچری تاسو نافرمانی وکړه، فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. زه یریږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې لوی نه. الی الله مرجعکم الله طرف ته د ټول غونډېدل دي. وهو على كل شيء قدير دغه رب په هر یو څیز باندې قدرت لري. الا ووره انهم يسنون صدورهم هغه پیژني رازونه د سینو ستاسو، لیستخفوا منه تاسو تیره پټېدل غواړئ. الا ووره حين یستعیشون ثیابهم هغه ویني تاسو کله چې تاسو پټ یې په کپړو کې. یعلمو پوهیږي هغه ما یسرون په پټو وما یعلنون او په ښکارو. انه بشک علیم دغه الله پوه دی بذات الصدور په پټو رازونو د سینو. مونږه سوره یونس ختم کو او سوره هود مو شروع کو. مونږه د سوره یونس په ابتدا کې دا خبره کړې وه چې کله مو شروع کو چې سوره یونس کې الله پاک د دریو پیغمبرانو واقعات ذکر کوي او په سوره هود کې به الله پاک بیا دغه پیغمبرانو سره د نورو پیغمبرانو واقعات ذکر کوي، خو په تفصیل سره به ذکر کوي د ځینې ځینې پیغمبرانو. نو سوره هود د سوره یونس سره ربط او مناسبت دا دی چې الته کې د الله پاک په قدرت باندې خبره ختمه شوه او په هغې کې درې عقلي دلایلو. عقلي دلایل هغه چې یو انسان یې مسکول شي، او عقلي دلایل هغه چې انسان یې تصور کولی شي، او نقلي دلیل هغه چې انسان یې مسکول شي، لکه دا بورجې شوه، دا دیوال شي، ګوتې وله وړي شي. نو دې کې الله پاک د اوو پیغمبرانو په ذریعه باندې د هغې اوه واقعات ذکر کوي چې هغه نقلي دلایل دي. سوره هود مکی صورت دی، د نزول په اعتبار سره 52 نمبر دی، بعضې مفسرین وی 53 دی، 52 نمبر دی. او دغه ترتیب نزولی دی. د قرآن مجید دو ترتیبه دی، یو ترتیب عثماني دی، یو نزولی دی. نو چې کوم د اسمان نه په کوم ترتیب راغلی دی نه هغه 52 دی، وروستو د سوره یونس نه راغلی دی. او په ترتیب عثماني په لحاظ سره چې کوم ترتیب هغې ورکړی دی، طوالو له یعنې اوږدو صورتونو له، درمیانه له او لنډو له، نو د هغې په لحاظ سره دا 12 نمبر دی. فقها وایي په دې کې 1715 کلمات دي، یعنی 100 او 15 کلمات دي پکې، او ټوټل حروف د دې چې دي نو هغه 1514 دي. دا ټوټل حروف دي په دې صورت کې. د ټولو نه لویه مسله چې پکې الله پاک بیان کړې ده د انسانیت لپاره، نو هغه د الله پاک قدرت دی او د الله پاک وحدانیت دی چې الله پاک واحد لا شریک وګڼئ. نو دا به ستاسو دپاره د فایدې خبرې. الله پاک وایي الف لام را، د هغې په سر کې هم حروف مقطعات دي، د دې په سر کې هم حروف مقطعات دي. حروف مقطعات چې کوم دی نو دا کوډ ورډز دی یا پاسورډ دی چې هغه د الله او د رسول ترمنځ دی. ولکل شیء سر، ښکلې ترجمه چې کوم دی نو هغه بیان القرآن کې کړې ده چې د هر یو څیز دپاره یو راځي. وسر القرآن الحروف المقطعات، او د قرآن راز چې دی حروف مقطعات دي. کوم یو څیز چې د انسان د فایدې د نقصاني الله پاک هغه واضحه بیانوي
لکه اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وصوموا رمضان وحج البیت. الله وی منځو کې زکات ورکې، تصوموا رمضان روزي ونیسئ، حج کې هغه ښکاره حکم دی. خو چې کوم د انسان د فایدې او د نقصان نه د پیغمبر او د الله ترمنځ راځي نو هغه بیا لکه دا حروف مقطعات دي چې الف لام را د دې هر یو مفسر د خپل علم موافق د هغې چې کوم دی نو معنا وباسي او د ټولو د ښکلې معنا چې هغه ذهن ته پریوزي هغه د تفسیر جلالین ده چې هغه وی والله اعلم بمراده. الله باقي په مقصد باندې ښه پوهېږي، زمونږ فایده نقصان پکې نشته. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. د دې سوره هود دا آیاتونه چې دا د قرآن هغه آیاتونه دي. کتاب دا قرآن یو داسې کتاب دی احکمت آیاته چې د حکمت نه ډک دي، احکامات دي په هر یو لفظ کې حکمت پروت دی. ثم فصلت او بیا په تفصیل سره بیان شوی دی کوم چې د انسان د ضرورت سیز دی. من لدن د طرفه د هغه رب نه حکیم چې هغه ډیر حکمت والا دی، خبیر او خبردار دی، په هر یو سیز باندې پوهه دی، د هر یو سیز په باره کې هغه ته معلومات دي. تفسیر مدارک کې چې کوم دی نو لیکي چې موسی علیه السلام یو فیره د الله راز لړ نو چې کله ورسېد په ذهن کې خیال راغی چې زه خو نن د کور نه را روان شم خو ما خو کور کې تپوس هم ونه کړو چې یاره کور کې څه دانې وړو وړي برابر دي او که نه. د ځینې بنده دا عادت وي لکه زمونږ د داجي دا عادت دی چې هغه د ساري مونږ له راځي نو کور کې تپوس وکړي د څه به ضرورت وي ځکه چې دا ذمواري. نو ناڅاپه د موسی علیه السلام ذهن ته وي دا خبر راله تفسیر مدارک کې لیکي چې یاره ما خو نن اډو کور کې دا تپوس ونه کو بس بې تپوسه را روان شم چې یاره کور کې چې کوم دی نو غله دانه برابر ده که نه د هغې به تر څو چې زه نه یم د هغې به ګزاره وشي که نه. خو چې ورسېدو الله پاک حاضر ناظر دی. الله پاک وی حکیم حکمت والا دی، خبیر گرچه خبردار دی، خو په هر یو کار کې حکمت دی، د هر یو سیز نه خبردار دی، د هر یو سیز په باره کې ورته پوهه ده. خو که په هغې کې لږ ډیلي که په هغې کې لږه چې شمپوشي لکه الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي پیغمبر علیه السلام که د دې سزاګانې موږ ستا په ژوند کې دي له ورکو او که ستا د وفات نه پسې وله ورکو موږ طرف ته به راځي یا مرجعکم کم خوا به ځي د څه حکمت په وجه باندې به علم په دنیا کې ورنکو. د هغې مقصد دا نه دی چې دوی موږ یې روکې واچول، نه دوی به خپله سزا خوري. الله پاک ورته وایي موسی علیه السلام دا خوا کې چې کم کاڼي پروت دی دا امسا به در اخلاصه کړه. موسی علیه السلام کوهي تور کې هغه کاڼي د امسا را خلاصه کړه، هغه مات شو، غونډ کاڼی و چوکور شو. الله پاک ورته وایي دوباره به در اخلاصه کړه، دوباره یې به در اخلاصه کړه، تکون شو، مثلث ته جوړ شو. وی بیا ودر اخلاصه کړه، بیا ودر اخلاصه کړه، بلورې شو. وی بیا ولا په پنځم ځلې ودر اخلاصه کړه، چې په پنځم ځلې ودر اخلاصه کړه پای کې دنه یو حشرات الارض دی، د ځمکې نه پیدا کېدونکي یا ګونګوټی ده یا چینجی دی، د هغه په خوله کې شنه پاڼه ده او د پاسه پې ساس کې پروت دی د اوبو. موسی علیه السلام چې ورته وکتل فوراً یې ذهن کار وکړو چې ما خو دا ویلو چیرې ما خو کور والا نه تپوس ونه کړو چې د څه کمي به وي ورته. او دلته کې الله پاک په پنځو پردو کې دننه دې مخلوق له د ده هغه دغه هم ورکړې ده خوراک او د هغې د پاسه اوبه هم دي چې که خوراک دی وکړو تږي شي ورپسې د اساس کې اوس کا. الله پاک ورته موسی علیه السلام دې مخلوق ته لغونته کې غوږ ورخواته که چې دی څه وي. موسی علیه السلام ورته غوږ نږدې کړو، هغه لګیا دی د الله ثنا کوي چې پاکي د هغه رب لره چې هغه پیدا کوونکي د مخلوق دی، د هغې ذموار دی او زما غونته د معمولي مخلوق چې هغې ته اړو د چا خیال نه دی په دوره پردو کې دننه د رزق ذمواري اخیستی. موسی علیه السلام فوراً توبه وباسله، الله ته متوجه شو، خدای پاکه زه کمزور یم، انسان یم او ته پخپله وې انسان ما ضعیفه پیدا کړی دی، ځکه مې ذهن کې دا خیال راغلی د ذموارۍ په وجه. واقعي خالق تی، واقعي رازق تی، هر یو سیز ته ستا د هیر کې څوک نه راځي. هر وخت دا مونږ چې وایو د الله پاک په یادو کې راغی، دا زمونږ خپله یو داسې خبره ده چې زمونږ د ذهن موافق ده، د الله نه څوک هېرېږي نه.
الله پاک ته هر وخت یادي که هغه په دنیا کې که په قبر کې او که په آخرت کې الله پاک ته د هغه د زندګۍ پته را نو حکیم هغه حکمت والا دی. حکمت دی ته وایي چې فیصله یو مناسب وخت رستو کړي چې هر بس په دې وخت کې بیا فیصله وکړم. خبیر ګرچې خبردار دی. نو دا دومره زیات صفتونو والا او دا دومره زیات قدرتونو والا او طاقت والا رب چې دی نو الا تعبدو الا الله وره مخلوقا چې عبادت کوي نو د دک الله عبادت کوي د دک الله عبادت کوي چې دا کم الله تاسو دوره قدرتونو کې اولیدو لکه څنګه چې مفسرین وایي چې الله پاک په اخري سورتونو معوذتین چې وته مونږ وایو په هغې کې چې الله پاک بار بار د قسم خبره کوي نو په څه وجه باندې کوي چې قل اعوذ برب الناس ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چاته ووایه د خپل مخلوق ته ووایه چې اعوذ برب الناس چې زه پناه نیسم په مالک د خلکو. مربي هغه چاته ویلی شي چې هغه پرورش کوي هغه لویي لکه مور دا او پلار دی هغه خپل بچی لویي. نو په دې کې شاه عبدالعزیز رحمه الله د شاه ولی الله صاحب زوی اب خپل تفسیر کې لیکي چې ردینه مقصد د الله داره چې په انسان باندې درې حالت راځي چې دته د خپل مشر احساس کی او د هر یو حالت جدا جدا مشر دی غني. نو یې انسان په دغه درې حالتو کې تماته आवाज وکړه ځینې چې کله دی ماشومي نو دی هغه مور خپل خپل رب غني. رب ویلی شي ما تاسو ته وی رب د مربی نه دی مربی ویلی شي پرورش کوونکی ده دی وی بس کسه دی خو زما د مور خپل دی که زما په سر درد کېږي که زما په خېټه درد کېږي که ما ته د خوراک ضرورت راځي که ما ته د څښاک ضرورت راځي که ما ته د دوایي ضرورت راځي بس د مور پلار مې منډوي بس که دنیا کې دین هم دي. الله پاک وایي انسانه کم از کم د دې ماشوم په شانتې شه او په ما باندې دومره اعتماد خو وکړه. قل اعوذ برب الناس زما پناه ونیسه لکه څنګه چې دا ماشوم د خپل مور پلار پناه نیسلې ده. کم از کم د ماشوم هغه پیښې خو وکړه دومره اعتماد په ما پیدا کړه. نو چې کله دی بیا لوی شي او په خبره باندې پوه شي او دې په ځای نه د زنده‌باد او مرده‌باد چغې ووري دی وینا غالبا زما د مور پلار خو لواز دی خو لیډران نه دي خو بل چا پسې روان دي دا لیډران خو بل څوک دي. نو د مور پلار نه هغه نظریه اوچته شي نه وي زما د مور پلار د پاسه بل څوک شته نو دی بیا د زنده‌باد او مرده‌باد چغې شروع کړي په لیډر پسې شي دا لیډر ارڅ کولی شي دی به مال نوکري راکړي او دی به مال دا راکړي او دی به مال دا راکړي او دی به مال عزت راکړي او دی به مال ګاډي راکړي او پلانکي به راکړي او ډنګړي به راکړي. الله پاک وایي ملک الناس لکه څنګه چې دغه انسان چې کله ځوانۍ ته ورسېد دی بادشاه پسې شو چې بھائی دا لیډر دی بس د سره ارڅ دي نه کم از کم د دغه ځوانانو پیښې خو وکړه ملک الناس بادشاه زیمه زمانه وغواړه زه بادشاہ مزان کې هغه کوالټي را پیدا کړه چې هغه عارضي ته ور پیدا کړې ده ته به ما باندې د هغه عمره اعتماد وکړه چې زه تاله څه کوم. نو چې کله دی بوډا شي دی وایي او هسې مې زندګي تېره کړه نو خو دا مور پلار چې کوم دی نو دغه و صحیح پرورش کوونکي او نه دا لیډر او بادشاه سره څه اصل مالک خو الله دی. جومات ته راشي تسبیح راوالي چې کوم خوش قسمت وي او بیٹے ما راځي او مونځونه کوي بیا الله پاک وایي الہ الناس پناه غواړم په معبود د خلکو کم از کم د هغه بوډا خوی په ځان کې را پیدا کړه په دې دریو کې یو خوی خو ځان کې را پیدا کړه که نه لکه څنګه چې د هغه بوډا اخره کې چې کوم دی نو خپله زندګۍ باندې سوچ وکړو هغه وایي زه چې اوس ما څه کول په غلطه وم اوس زه صحیح رب لرالم رب هر څه کولی شي. نو انسانه چې دوره انتظار کوي په دې اول کې په ما باندې اعتماد وکړه زه بدله د دې هر څه نه پناه درکړم دا پناه زما په لاس کې ده. الله وایي الا ووره تعبدو عبادت کوه الا الله خو ګوره د یو الله عبادت کوه الله سره څوک شریکوه ما بل هېڅوک څه نشي کولی. انني لکم منه نذیر و بشیر حضور ووایه د خپل امت ته دی چې بېشکه زه ستاسو دپاره یرونکی یم او زیرې ورکوونکی یم د هغه رب نه یرونکی یم چې ګورې که نافرماني دې وکړه نو هغه وایي الی مرجعکم کوم خوا به ځي خو ما له به راځئ که نه نو چې زما دې منلي نو خو انعام به درکړم چې زما دې نه منلي نو بیا به خو سزا خورې. بشیر هغه ستا دپاره ورته ووایه زیری دی
څنګه زیر دی هغه رب سره زیر دی چې کله ته تابعداري وکړې. ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارکه دی 3 تنه داسې دي چې الله پاک د هغوی په رزق کې برکت دي او چې کله وفات شي الله پاک یې ډایرکټ جنت ته بوځي. د ابن ماجه حدیث مبارکه دی. یو هغه انسان دی چې د هغه دا روټین چې کور ته ځي نو په کور والا سلام کوي. کور کې یا څوک یا څوک نه یا څوک اوري یا څوک نه اوري خو د ده طریقه صحیح دی په کور والا سلام کوي. نو دی چې تر څو ژوندی دی الله به د رزق کې کمی نه راولي او چې کله دی وفات شو نو دا همیشه د سلامتیا خبره کړې ده الله به یې سلامتیا ځای ته ډایرکټ بوځي جنت ته به ځي. دویم هغه سړی چې هغه مونځ له 5 وخته راځي ټکشتنې نه کوي چې ودرېږه اوس اوسګارې مونځ له به ورشم او اوس چې کوم دی نو یاره موسم بیا خرابېدو والا دی او دا تماکو زر زر چې کوم دی نو ځای ته رسول غواړي بس چې دې نه اوسګار شم بیا به مونځ وکړم. داسې نه چې هغه هر وخت وي بایي دا هر څه چې کوي الله کوي. که الله پاک یې غواړي زه به یې شل پېرې زه به یې کوټې ته دننه کړم کوټه به پرې راسوری شي دا الله پاک به رضا کړم. نو چې هغه د کور نه را رواني الله پاک د ده دپاره رزق لیکي او چې کله دی وفات شي الله پاک یې ډایرکټ جنت ته بوځي. الله وي دې زما تابعدار او دریم هغه سړی چې هغه د الله پاک په لار کې د مخلوق خدمت کوي یا هغه د دین طالبي یا هغه د دین خورونکي لکه تبلیغي شو یا هغه مجاهدي نو الله پاک د هغه رزق کې برکت دی او کله چې سترګې پټي کې الله پاک یې جنت ته بوځي. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته ووایه چې نذیر و بشیر زه یرونکي مه وګورئ زیر ورکوونکي هم قسم شوې وان استغفروا ربکم الله ته توبه وباسئ ثم توبوا الیه بیا ورته توجه ورکړئ صرف دا نه چې توبه د نوي ګناه دپاره وباسئ نه د توبې نه پس د الله تابعدار جوړ شه. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى د دې دواړو خبرو نه پس چې ته توبه وباسې او تابعدار شي الله پاک بس انعام درکوي تعالی به فایده درکوي فایده ښکلې په دنیا کې ویؤتی کل ذی فضل فضله او په آخرت کې هم الله پاک بخپل فضل کوي څوک چې ته فضل غواړي. وان تولوا او که تاسو دا ونه منله او صرف په دې مادي دنیا پسې شوې نو فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر زه به تاسو یریږم د لویې ورځې د عذاب نه چې هغه لویه ورځ د سره هغه د قیامت ته او چې په هغه ورځ باندې د الله پاک د طرف نه بیا چا سره رعایت نشته بس عمل دی. الی الله مرجعکم الله طرف ته مې تګ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ورته ووایه زم الله طرف ته تلونکی یم وهو علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قدرت لري. نو چې کله قدرت لري نو ووره الا انهم یسنون صدورهم ووره ای بېشکه تاسو کږوئ سینې خپلې یسنون صدورهم تاسو کږوئ سینې خپلې تاسو پټوئ سینې خپلې دا دواړه دې نه مقصد دی. د کګولو نه مقصد هم دی چې انسان تو کوي په یو څیز کې نه د چا نه پټوي. نو په دې وجه باندې چې کله انسان چې کوم دی نو هغه ځان سره سره اغوستي کور ته یې راوړي او د مور پلار د کمرې نه یې بچ کوي نو لږ غونته کې دا لاس پیدا سېږي چېرې دي یې ونه ملي لږ تو شي چېرې زما د مور ته پته ونه لګي زما پلار ته پته ونه لګي ځکه دي به خفه شي چې زه یې سیده خپلې کمرې ته اوسم. الله پاک وایي ای انسانه الا انهم یسنون صدورهم که تاسو تاووئ سینې خپلې لیستخفوا منه چې په سینه کې هم څه دي چې هغه پټ کې نو الا حین یستعیشون ثیابهم الله به خو تاسو هغه وخت کې هم ویني چې تاسو کپړې اغوستي الله به خو تاسو په کپړو کې دننه ویني نو تاسو به د الله نه صرف په سینې کږېدو باندې څنګه ځان بچ کې. په دې کې دوه شان نزول دي یو هغه چې کوم دی نو تفسیر بیضاوي او تفسیر ساوي هغې دواړو نقل کړی دی یو تفسیر بغوي نقل کړی دی تفسیر ساوي او بیضاوي شریف هغې کې وایي چې دا حکم چې دی دا د منافقانو په باره کې دی چې منافقانو به هر وخت د خطرې په وجه باندې خپل ځان چې کوم دی نو پټ ساته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې به تېرېدو نو یا خو به په منډه تېرېدو بل به د لاسونه داسې کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ونه پېژني چې دا کم کس دی بل سترګې به یې پټې کړې وبوتم. نو دا د هغې په باره کې دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک وایي د منافق ته ووایه چې که دې هر څومره سینه ته وراته وکړي که دې هر څومره ځان پټ کړي نو تا ته خو الله وحی کوي او هغه الله هغه دې په کپړو کې دننه وویني. او دویم د تفسیر بغوي چې کوم دی نو هغه شان نزول دی هغه وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه صحابه هغه مقربینو
هغه انتهایی نږدې چې هغوی دا په هر یو څیز کې الله ښکاري. بس هغوی وایي چې سترګې اوچتې وي دلته الله موجود دی. د هغوی عقیده جوړه شوي لکه الله وایي ته داسې جوړ شه چې په مونځ کې یادوي چې ته الله ویني. نو که چېرې ستا دا عقیده نه جوړېږي نو کم از کم دومره سوچ راوله چې ما الله ویني نو په مونځ کې به ستا خیال نه بدلېږي. نو بعضې صحابه داسې وو چې کله به هغوی استنجا کوله ناست به نو هغوی به ځان ډېر زیات چې کوم دی نو په تکلیف کړی ځان به یې داسې راټیټ کړی چې هسې نه زمونږ نه دا بېادبي وشي چې زمونږ عورت چې کوم دی نو هغه ښکاره شي او هغه څوک وویني او زمونږ فرده اوچته شي. نو نور به یې څوک ویني خو فرشتې به یې ویني، پیریان به یې ویني. بل چې هغوی به کله خپلو بیبیانو سره میلاوېده نو ډېر په تکلیف به میلاوېده چې یاره په دې حالت کې هسې نه زمونږ اعضا ښکاره شي او زمونږ عورات ښکاره شي او دې باندې الله پاک بد وګڼي. نه الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حکم راولېږي چې دې ته وایه دوره په تکلف کې وخت مه تېروئ. الله خو هغه ذات دی تاسو کپړو کې دننه ویني نو چې کوم ستاسو ضرورتونه دي په هغې کې ځان په تکلیف کې مه غورځوئ. ښه په آزاد مټ باندې چې کوم دی نو اودس سردام هم کوئ، ځان هم تیاروئ، نور هم چې ستاسو کوم ضروریات دي نو په هغې کې په دین کې ګراني نشته، په ځان ګراني مه راولئ. بس دا ظاهري آداب چې وساتئ، دا ظاهري اخلاق چې په ځان کې راولئ دا کافي دي. ځکه چې یعلم الله خو پوهه دی ما یسرون چې کوم کار تاسو په پټه کوئ او ما یعلنون چې کوم اعلانن کوئ ښکاره کوئ د الله نه څه پټېږي نه. بس چې الله پاک درته تر څو پورې ویلي دي چې په دومره قانون کې دننه اوسئ، دې زاویه کې دننه اوسئ کافي ده. د هغې نه سوا په ځان کې تکلفات مه راولئ. الله پاک په خپل مخلوق دومره مهربانه دی. انه علیم بېشکه الله خو پوهه دی بذات الصدور په پټو رازونو د سینو باندې. الله ته ستاسو نیتونه معلوم دي چې ستاسو نیت صحیح نو دا نیت چې کوم دی انما الاعمال بالنیات الله ستاسو نیتونو ته ګوري، ستاسو ثواب به ستاسو په نیتونو باندې مرتب کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را. الله پوهیږي په معنا د دې حروفو کتاب احکمت آیاته دا قرآن داسې کتاب دی چې احکامات د دې ډک دي د حکمت نه. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر بیا ډېر په تفصیل سره بیان شوی دی د هغه خدای له طرف نه چې حکمت والا او خبردار دی. الله وورئ تعبدو الا الله عبادت به نه کوئ ما سوا د یو الله نه. انني بېشکه زه چې یم لکم ستاسو دپاره منه نذیر منه د الله د طرف نه نذیر یرونکي بشیر او زیرې ورکوونکي وان استغفروا ربکم توبه وباسئ رب خپل ته ثم توبوا الیه بیا ورته متوجه شئ. یمتعکم متاعا حسنا الله بدله فایده درکړي فایده ښکلې الی اجل مسمى په دنیا کې ویؤتي کل ذي فضل فضله الله ورکوونکی دی هر یو فضل غوښتونکي ته فضل خپل. وان تولوا که تاسو نافرماني وکړه فانی اخاف علیکم زه یریږم په تاسو عذاب یوم کبیر د عذاب د ورځې لوی نه چې قیامت دی. الی الله مرجعکم الله طرف ته د ټولو تګ دی وهو علی کل شیء قدیر الله په هر یو څیز قدرت لرونکی دی. الا وورئ انهم یسنون صدورهم تاسو ته ووایئ سینې خپلې لیستخفوا منه چې ځان پټ کړي. الا وورئ حین یستعیشون ثیابهم الله ویني تاسو چې ستاسو کپړې مغوستي. یعلم الله پوهه دی ما یسرون په پټو ستاسو وما یعلنون او په ښکاره ستاسو. انه بېشکه الله علیم پوهه دی بذات الصدور په پټو رازونو د سینو. الف لام